أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل دا رسولان چکم دی دا نمونی چه مخیات شو. فضلنا غرکڑی منگا بعضهم بعضی دا دین علا بعضن پا بعضی نور بانده. منهم بعض الذين من هوا سوق دي كلم الله چې خبري کړي دي الله تبارك وتعالى سرا بغیر د واسطه د فرشتي لك موسى عليه السلام ورفع وچت کړي بری تعالی بعضهم بعض الذين درجات په درجو کې لك ابراهيم عليه السلام خليل الله خليل ویل کېږي دوست الله موسى عليه السلام كليم الله او عيسى عليه السلام روح الله او رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله نبي اكرم صلى الله عليه وسلم توي انك مختار الرسل تغرد رسولاننا وامتك خير الامم امت غر امت ابن كثير رحمه الله سبحان الذي اسرى بدي باندې سوار لس احاديث ذکر کوي سوار لسم حديث تفسيري واقعه د معراج بیانوي آدم علیہ السلام په منبر باندې کېناستو خپل مناقب بیان کو ورپسې موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام دا ټول کېناستو مناقب بیان کو نمبر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راغې منبر ته پورته شو وی حلت لی الغنائم ما غنیمتنا حلال شو تاسو ټول ته نو حلال لا فخرا زپری باندې فخر نکوما وجعلت لی الارض مسجدا وطهورنا استاسو د مسجد نه بغیر مونږ نه کېدو زما مسجد نه بغیر مونږ کېږي دا ټول ځمکه ماته پاکه شوه او دا ځمکه زه تیمم دپاره هم استعمالولی شم او ستاسو دپاره دا روانه او لا فخره نو خپل خصوصیات بیان که خو قید د لا فخره پکې و چې وایي زه کېناستم پیغمبر علیه السلام و ابراهیم علیه السلام بیا پورته شو منبر ته د تمامو انبیاو په وړاندې وویلو بذلک فضل الله محمد علی سائر الانبیاء دا ځکه وی پیغمبر علیه السلام لا فخر و عاجزي کوي فضیلت ورکړي الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه السلام لرا په ټولو انبیاو باندې چې امام الانبیاء دی واتینا ورکړو مونږ یعنی ذکر الله ورفع ورتکړي بری تعالی بعضهم بعض د دینا درجات په درجو کې واتینا ورکړو مونږ عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زوی د مریم بیبی لرا البینات واضح معجزات وایدناه من وقویناه قوی کړو مونږ د عیسی علیہ السلام لرا بروح القدس پر روح پاک سره چې مراد تن انجیل د خو راجح کول دی مراد تن جبرئیل علیہ السلام دی ولو شاء الله کجره اراده شوی د الله تبارک وتعالى هدایت الناس جميعا هدایت خلقو د ټولو مقتتل من مختلف اختلاف بنو کړي الذين کسانو من بعدهم من بعد الرسل چې رست د رسولانو نه دي لیکن الله تبارک وتعالى دا یو امتحان کو تاسو ته جنت پیدا کړو جهنم پیدا کړو نیک کار پیدا کړو بد کار پیدا کړو تاسو ته ویل کنه کار مو کو نو جنت دې ک بدکار مو کو جهنم دې امتحان اند الله تبارک وتعالى پیدا کړل ولو شاء الله کچره اراده شوی د الله تبارک وتعالى هدایت الناس جميعا هدایت د ټول خلقو مقتتل من مختلف اختلاف بنو کړي الذين کسانو من بعدهما من بعد الرسل چې رست د رسولانو نو من بعد ما رست د غنه جاتهم چې راغلي دي لر البينات واضح معجزات ولكن اختلفوا لیکن دی اختلاف وکړو په دین کې فمنهم پس باز د دین من هغه سوق دی امنه چې ایمان راوړو یعنی ثبت علی ایمانه بفضل الله ثابت پاتې شو په ایمان خپل باندې په فضل د الله باندې ومنهم باز د دین من هغه سوق دی کفر چې کفر وکړو په کتب او پر رسول باندې ولو شاء الله کچره اراده شوی د الله تبارک وتعالى مقتتلوا من مختلفو دی به اختلاف نه کړي په دین کې خو چې اختلاف دا یو امتحان دی ولكن الله تبارک وتعالى يفعل من يخلق پیدا کوي ما غس یرید چې د اراده وشي فعل لفظ مشترک دی چې مخلوق ته نسبت وشینو په معنا د کسب چې الله تبارک وتعالى ته نسبت وشي په معنا د خلق الله تبارک وتعالى دار څه پیدا کړی دی
یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والو انفقوا منا تصدقوا خرچ کوي خیراتونه کوي یا زکات شو یا نفلی صدقې مما دا مالونه رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته من قبل وړاندې د دینه صدقې او خیراتونه کوي یاتیا چې راشي تاسو ته یوم داسې ورځ یعنی یوم القیامت چې ورځ د قیامت ده لا بیع چې نبوي اخیستل او خرڅول چې تاسو بیا ځان خلاص کړئ فيه په دغه ورځ کې ولا خلة او نبوي دوستیانې خو دوستیانې تر دوستیانې بیلې کا الاخلاء یومئذ دوستان چې یومئذ په دغه ورځ باندې بل ذکر الله وي بعضهم بعض د دینه لبعض بعض نور لرا عدو دشمنان وي دا کافران خو الا المتقين سره استثناء کې متقین به دوستان ویلتهما ولا خلة او ندوستیان ولا شفاعت نشفاعت للكافرين د پاره د کافرانو مشرکانو د پاره شفاعت نشتا والکافرون دا کافران چې هم الظالمون هم دي ظالمان دي کنه دا ګورارځي کې مسلمانانو باندې اور ورول دي دا کافران دي مسلمانانو ته چل جوړي مسلمانان په تکلیف کې دي نه والکافرون دا کافران چې هم الظالمون هم دي ظالمان دي الله چې لا اله نشته دی لایق د عبادت نشته دی معبود برحق الا مگر هو هم د الله دی الحي چې ژوند دی الله حي دی او تم حي الحي سره القید لګوا الحي الذي لا يموت الله داسې ژوند دی چې مرینا او ته داسې ژوند دی چې مري القيوم منا چې قائم دی علی کل شيء په هر شی باندې مجاهد رحم الله القائم على كل شيء منا الحافظ لكل شيء حفاظت کون کې د هر شی لا تاخذه ننسي دی الله تبارک وتعالى لرسنه پرکالی جوټه سینه نعاس پرکالی ته ویل کیږي بعضی وایي سینه هغه پرکالی ده چې تاثیر په دماغو کوي یعنی دماغ کار پریږدي نعاس هغه پرکالی ده چې تاثیر پسترګو کیږي سترګې کار پریږدي نو لا تاخذه ننسي دی الله تبارک وتعالى لرسنه پرکالی جوټه ولا نوم او نخوب کنایه ده غفلت نه ده له دی الله تبارک وتعالى لرا یعنی نوم یعنی مشغول کی چې د تدبیر د خلق نه نشته دا دوان الله لرا له دی الله تبارک وتعالى لرا ما هو سدی فی السماوات چې پاسمانونو کې دي من الملائکه فرشتگان وما فی الارض چې پزمکه کې دي من المخلوقات منزل الذي سوق د غزاد يشفع چې شفاعت کی عنده پنيز ددا الا مگر باذنه پیزن الله تبارک وتعالى بس شفاعت شتا يعلم الى علم لري ما پاغس بين ايديهم چې په مخ د دې مخلوق کې یعنی امر الدنيا د دنیا په کارونو باندې وما خلفهم ما چې رست د دې من امر الاخره امر د اخرت پاغي باندې هم علم لري ولا يحيطون نشي چا پیرا کوله دا مخلوقات دا فرشتگان دا عقلا بشين پسشي سرا من معلوماته من علمه من معلوماته دا معلومات دا الله تبارك وتعالى نا الا مگر بما پغس شا چه اراده وشي بیا ورته الله ورکی غلرا علم وسع فراخ ده كرسيه كرسي دا الله تبارك وتعالى فراخ دا وسع منا فراخ دا كرسيه كرسي دا الله تبارك وتعالى السماوات پاسمانونو باندې والارض پزمکه دا چې دا کرسی سشه دا عام کرسی دا دي کې د علماء ولو اختلاف دي قاضي بيزاوي وهذا تمثيل المجرد لا كرسي في الحقيقه دا یو مثال دی محض مثال دی په حقیقت کې کرسی نه ده د اله العالمین د علم دا غي د علم تشبیه په کرسی سره ورکړې شو چې په اسمان او پزمکه کې علم د الله تبارک وتعالى فراخ دی یعنی وسع فراخ دی کرسیه من علمه علم د الله تبارک وتعالى دارنګ ابن عباس هم وی لهذا وقيل لصحيفه العلم كراسه قيل لصحيفه العلم كراسه هغه کاپی چې پاغي کې د علم خبرې لیکلې شوی هغه ته کراسه ویل کیږي ابن عباس وی نو ابن عباس هم وسع علمه في السماوات والارض يعني وسع كرسيه من علمه فراخ علم د الله تبارك وتعالى السماوات پاسمانون والارض پزمکه کې دریم قول د بعض مفسرونو دی چې ملکه وسلطانه
وسع کرسیه معنا فراخ د بادشاہی د الله، فراخ د بادشاہی د الله او سلطنت د الله تبارک وتعالى په اسمانونو او پزمکو باندې. دارنګي والمشهور عند المحدثين سوي انه جسم دا یو شیز دی موجود دی شته. او حسن بصری رحمه الله وی کرسی عین عرش دی. وسع عرشه في السماوات ولد فراخ دی عرش په اسمانونو پزمکو باندې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا کرسی چې دا د عرش مخ ته یو ځای دی. دارنګي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا و اسمانونو ازمکه د کرسی په مقابله کې د سیدی لکه دا کرسی د دشتو بیابان کې پراته وي. دا کرسی دشتو بیابان وي، دا کرسی چې دا دشتو بیابان وي او دا و اسمانونو پکې داسې یو کړی پراته وي، نو دا کرسی په دومره غټه ده د و اسمانونو او د ځمکې نه، دا کرسی دومره غټه ده. او بیا دا عرش په کرسی باندې دومره غټ دی لکه چې عرش یو غټ ډاک وي، دشتو بیابان وي او دا کرسی پکې یو کړی پراته وي، نو دا عرش دومره لوی دی د کرسی نه. نو وسع کرسیه علمه معنا وسع علمه في السماوات والارض، علم د الله تبارک وتعالى پاسمانونو پزمکو فراخ ده. ولا يؤوده نستړی کیدی الله تبارک وتعالى لرا، ولا يؤوده معنا نستړی کیدی الله تبارک وتعالى لرا حفظهما ساتنه د عرش او د کرسی، یا حفظ السماوات والارض ساتنه د اسمانونو د زمکو نستړی کی الله دی لرا. وهو دا الله تبارک وتعالى العلي جد ذات العظيم لوی ذات من حيث الشان والمرتبه لا اکراه نشته د سختی فی الدین په دین کې. قد پتا کی سره تبین واضح شوه دی الرشد چې هدایت دی چې ایمان دی من الغی د سرکشینا. اکثر مفسرین وی چې دا منسوخ دی. عبد الله ابن مسعود سے ابراهیم هم دا او پدی باندې منسوخ دی قاتل المشرکین کافه، قتل کړه مشرکین چې کوم دي کی وینیا. بعض مفسرین وایي چې دا د اهل کتاب سره خاص دی، کله چې جزیه ورکیه نو لا اکراه فی الدین، بیا په دین کې سختی نشته، سختی په هغه باندې نه کوي. لا اکراه نشته اکراه فی الدین په دین کې. قد پتا کې سره تبین واضح شوی دی الرشد چې هدایت دی من الغی د سرکشینا. فمن پسره سو یکفر چې کفر وکړو بالطاغوت په طاغوت باندې، هغه څوک چې کفر وکړو په څه باندې طاغوت باندې. طاغوت څه وایي؟ کل ما عبد من دون الله، د الله نه سوا چې د چا عبادت کیږي دا طاغوت دی. ويؤمن یا صد من عبادة الله من شیاطین الجن والانس، هغه څوک چې د الله د عبادت نه څوک منع کوي، د شیطانانو نه وي که د جناتو نه وي که انسانانو نه وي، دا د الله د عبادت نه چې څوک منع کوي دا طاغوت دی. فمن پسر هغه څوک کو یکفر چې کفر وکړو بالطاغوت په طاغوت باندې، ويؤمن ایمان وروړو بالله په الله باندې، وبما جاء من الله هغه چې د الله نه راغلی دی. فقد پتاکید سره فقد استمسك پتاکید سره دی. استمسك من اتمسك منګولې ولګولې ده بالعروة پرسه الوثقى منا محکم باندې، دا سرسه لن فصام لها منا لا انقطاع لها چې نشته دشته د لغیلرا. والله الله تبارک وتعالى سميع اوریدون کې علیم پوی دی. بالعروة الوثقى سمانا مجاهد رحم الله وی چې رسه محکمه الایمان دا ایمان دی، او سعودی رحم الله وی الاسلام اسلام دی. سعید بن جبیر سے وی او ضحاک سے وی لا اله الا الله دادا، او انس ابن مالک سے وی بالعروة الوثقى مراد القرآن قرآن دی. بعض مفسرین وی چې الحب فی الله محبت د الله د پاره، والبغض فی الله دا د الله رسیدا. الله والله تبارک وتعالى ولی من حافظ او ناصر دی، حفاظت کوونکی او مددگار دی. الذين دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي، یخرجهم مباسدی لرا من الظلمات د تیرو د شرک نه، د تیرو د بدعات نه، الى النور رڼا د توحید ته، رڼا د ایمان لرا. ظلمات جمع راوړو نور واحد، ځکه چې دا بيدین ډېر ډېر دي او ایمان چې دی یو ایمان دی، حق یو دی. والذین کسان کفروا چې کفر کړي دی، اولیاءهم دوستان دي چې کوم دي الطاغوت طاغوتان دي، شیطانان طاغوتان هغه خلک چې د رب کریم د لارې نه اړي، لکه کعب ابن اشرف وغیرہ. یخرجهم مباسدی کافران لرا من النور درنا د ایمان نه، الى الظلمات تیرو د شرک ته. اولئک دغه کسان چې اصحاب النار ملګری د اور دي، هم دي فيها پدې اور کې خالدون دائمون همیشه به لا يموتون ولا يخرجون، نه بمري او نه بخارجي د جهنم نه.